بسم الله الرحمن الرحیم. درویشتمه سپاره د سورة صافات سورت ده. اومی رکوع لاندې 114 نمبر آیت. ولقد مَنَّا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الحرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين. په دې آیتونو کې درېمه واقعه د حضرت موسی علیه السلام او حضرت هارون علیه السلام بیان شوې ده. دا واقعه په ډېرو ځایونو کې په تفصیل سره تیره شوې ده. دلته ورته صرف اشاره کړلی شوې ده او د دې د ذکر کولو نه اصل مقصد دا ښودلی دی چې الله تعالی د خپلو مخلصو او اطاعتو بندګانو ته څرنګه مدد فرمایي. یعنی څوک چې د الله تعالی مخلصه عبادت کوونکي بندګان دي نو هغې باندې که چېرته څه امتحان راشي الله پاک د هغې داسې مدد فرمایي چې د چا ذهن کیني او د دې په څنګه انعاماتو سره ښایي. چنانچه دلته چې د حضرت موسی او هارون علیه السلام باندې د خپلو انعاماتو ذکر فرمایلی دی. دا انعامات په دوه قسمه دي. یو مثبت چې انعامات یعنی فیدې رسول دی چې کله موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته کومې انعامات و فیدې رسول د هغې ذکر دی. ولقد مَنَّا علی موسی و هارون په دې قسمه انعاماتو کې دې طرف ته اشاره شوې. دویمه منفي انعامات یعنی د نقصان نه بچ کېدل او ورپسې آیتونو کې د دې قسمه تفصیل بیان شوی دی. نو په دغه آیتونو کې در 114 نه واله در 122 آیاته پورې چې دی په دې کې د موسی علیه السلام او هارون علیه السلام واقعه صرف اشارتن شوې ده، نور د هغې تفصیل تیر شوی دی. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ قال لقومه الا تتقون. په دې آیتونو کې څلورمه واقعه د حضرت الیاس علیه السلام بیان شوې ده. د آیتونو د تفسیر نه وړاندې د حضرت الیاس علیه السلام متعلق یو څو معلومات دي. په قرآن کریم کې د حضرت الیاس علیه السلام ذکر صرف په دوه ځایونو کې راغلی دی. په یو سورت انعام کې او بل سورت صافات یعنی په دې ځای کې راغلی دی. او په سورت انعام کې خو صرف د پیغمبرانو پر لیست کې چې کوم ځای کې د پیغمبرانو ذکرونه شوي دي نومونه په هغې کې د حضرت الیاس علیه السلام ذکر دی. د الیاس علیه السلام نوم چې دی دلته د دې واقعه ذکر نه ده، البته دلته لنډه دلته د دعوت واقعه ذکر ده چې د الیاس علیه السلام چې دی د ټول قرآن کې صرف دوه ځای کې نوم راغلی دی واقعه ذکر شوی ده، خو تفصیلی نه دی ذکر شوی چې یاره دا څرنګه د دعوت چلولو لکه د موسی علیه السلام، هارون علیه السلام یا داسې نوح علیه السلام چې کوم پیغمبران دي د هغې تفصیل سره ذکر شوی دی. په قرآن کریم کې د حضرت الیاس علیه السلام حالات په تفصیل سره نه دي ذکر شوي او نه په مسند احادیثو کې د دې حالات راغلي دي. د دې وجه په باره کې تفسیر و کتابونو مختلف اقوال لیکلي دي. بعضې پکې دا لیکلي ډېرو دا لیکلي چې د بني اسرائیلو روایاتو نه راغستې دي. مفسرینو یو لږه غونته کې ډله وینا دا ده چې الیاس علیه السلام حضرت ادریس علیه السلام دویم نوم دی. لکه حضرت ادریس علیه السلام چې دی نو د دویم نوم الیاس دی. بعضې لیکلی دی چې نه دا دواړو شخصیاتو کې بیا څه فرق نشته دی چې ادریس علیه السلام او الیاس علیه السلام چې بیا خو یو پیغمبر شو څه نوم یې نشته. بعضې پکې دا لیکلی دی چې حضرت الیاس علیه السلام او حضرت ادریس علیه السلام دا جدا جدا پیغمبران دي. بعضې لیکلی دی چې حضرت الیاس علیه السلام چې دی دا د خضر علیه السلام دویم نوم دی. نو په دې ټولو کې چې دی خو دا څه راجح قولونه نه دي ځکه چې دلته الله پاک الیاس علیه السلام ځان له ذکر کړی دی، په قرآن کې بل ځای کې ادریس علیه السلام راغلی دی د هغه ځان له ذکر دی. په قرآن او حدیث کې دا هم پته نه لګي چې حضرت الیاس علیه السلام کله او کوم ځای مبعوث شوی دی یعنی کوم ځای ته دی پیغمبر راغلی دی. تاریخي او اسرائیلي روایاتونه تقریبا دا خبره متفق ده چې حضرت
حزقیل علیه السلام دا یو پیغمبر تیر شوی دی د هغه نه پس او د حضرت الیاس علیه السلام نه وړاندې بني اسرائیلو طرف ته مبعوث شوی. دا هغه زمانه وه کله چې حضرت سلیمان علیه السلام جانشینو د بدکارۍ په وجه سره د بني اسرائیلو حکومت په دوه حصو کې تقسیم شو. یو حصې ته یهودیا یعنی یهودیا ویلی شي او د دې مرکز بیت المقدس او دویمې حصې ته اسرائیل ویلی شي چې د دوی تحت سامري سره موجود و. حضرت الیاس علیه السلام د اردن په علاقه کې جلغات کې پیدا شوی دی. خو دا هغه اسرائیلي او تاریخي روایت دی، دې کې قرآن او حدیث نه ثابت نه دی. دغه وخت د اسرائیلو په ملک کې چې کوم بادشاه حکمران و د هغه نوم بایبل کې چې کوم کتاب دی هغې کې ښودلی شوی دی اخي اب د دې بادشاه نوم. په عربي تاریخي روایاتو او تفسیرونو کې عجب یا اخب ذکر دی. د ده ښځه ایزابل دا د بغال نوم بت پرسته وه. دا بغال چې دی دا یو بت دی، دا د موسی علیه السلام د وخت نو دا بت پرستی را روانه وه. نو دغه ښار واله چې د چې کوم بادشاه دی عجب یا اخب چې عربی کې دی او د ده ښځه چې ده نو خلک به دې طرف ته مجبورول چې تاسو د دې بغل چې کوم یو بت دی د ده عبادت کوئ. نو د دې ټولو روایاتو نچوړ دا دی، دا اسرائیلي او تاریخي روایت دی، قرآن او حدیث نه نشته. ما درته مخکې نه وویل قرآن او حدیث چې دی ذکر کړي دي صرف دومره ذکر کړي دي چې دی یو علاقې طرف ته راغلی او دعوت تبلیغ یې کولو، بس دومره ذکر کړي دي چې د قرآن کې دي. د دې ټولو روایاتو نه نچوړ دا شو چې دوی حضرت الیاس علیه السلام د اسرائیلو بادشاه اخي اب او د هغه راغیه د بغل نوم بت پرستی د عبادت نه منې کو، د توحید دعوت ورکولو، مګر د یو حق پرست صرف یو دوه کسان د ده ملګري شو، نور د ده چا خبره نه منوده. نو ده ته قسم قسم تکلیفات رسول تر دې چې اخا اب د ده ښځې د ایزاب د دې د شهید کولو منصوبه جوړه کړه چې دی به شهید کو. نو دی لاړ یو غار کې پټ شو او هغې کې د الله تعالی عبادت کولو ډېره زمانه. بیا د دې نه پس د دعا وکړه چې یا په بني اسرائیلو باندې قادسالي راشي، نو په دې کې به زه دې ته دعوت ورکړم، دی به د الله سره جوړه وکړي، یو الله به ومني. نو الله پاک د ده دعا قبوله کړه، بني اسرائیلو باندې قادسالي راغه او ډېر خراب قادسالي وه. نو دی راغو او واپس د دې د بادشاه چې کوم دی ده ته وویله او د ده ښځې ته یاره که تاسو ما د الله پیغمبر منئ او ما زه دعا وغواړم نو دا قادسالي به ختمه شي. نو هغې ورسره نه منوده چې دا به څنګه کېږي. ده ورسره یو شرط کېښود چې تاسو د بغل دا کوم بت پرستي تاسو کوئ، دا کوم بت ته خدای وایي، نو د ده چې تاسو جوړ کړي پیغمبران کوم دي، دیم یو میدان ته راغواړئ او زه به هم راشم، دی به هم د دې بغل په نوم باندې قرباني وکړي او زه به د الله په نوم باندې قرباني وکړم، ګورو چې کومه یو قبلیږي. نو دوی خوشحاله شو، په خوشحالۍ سره د ده دا خبره ومنوده. نو دوی د کرم غر په مقام باندې دوی ټول د بغل چې کوم نبیان جوړ کړي دروغو دوی یې راغونډ کړه او قربانیان یې وکړي او د بغل په نوم باندې وکړي. نو د سحر نه د غرمې پورې دا پراتو، خو نو هغه د الله د طرف نه هور نه راتلو. پخوا به چې چا صدقه یا قرباني کوله نو اسمان نه به هور راغو چې هغه به وخوړه به قبوله شوي وای، لکه او به سوځول او که نه سوځولې به نه وه هغه به پاتې شو نو هغه به نه وه قبوله شوي. نو دوی په تماشه باندې سحر نه در غرمې پورې خو هغه الله پاک د اسمان نه هور نه نازلوله، قرباني نه خوړه. نو بیا یې ده ته ویل چې زه اوس ته قرباني وکړه. دی لاړو او د الله په نوم باندې یې قرباني وکړه او کې خو د الله پاک هغه اسمان نه هور راغو د ده قرباني قبوله کوي خوړه. باوجود د دې چې اوس خو په کار و چې د ده منو دی وی او ایمان یې روړی. هلته چې کوم کسان ولاړو بعضې پکې په سجده باندې پرېوته، حق ورته ښکاره شو، په الله ایمان روړو او بعضې چې ونو په هغې په دې خپل خبره باندې کلک ولاړو او بیا یې ده ته د تکلیف رسولو باندې نورم
تکلیف ورکولو. په دې کې شیبو شیبو باران هم وشو خو د دوی د سترګې نه غړېدې د غفلت نه. نو بیا دوی په ایمان رو نړو په حضرت الیاس علیه السلام باندې او دته بیا تکلیف رسولو. د بیا هغه خپل علاقه پرېښوده لاړو بل علاقې ته هلته دعوت ورکولو ځکه چې دا بغل کم یو بت پرستی وه دا بیا په هغه بل علاقه کې خورېده د هغې څوک دعوت تبلیغ هلته ورکولو. هلته یو څو کسانو دعوت تبلیغ ومنودو او بیا د خپل علاقې ته واپس راغو د باغل چې کوم ځای کې نو دوی ته بیا دعوت ورکولو خو هغې بیا مو نه منودو بیا یې دته زیات تکلیف وررسولی د هغې ذکر دی آیات کې مخکې دی. خو دا ټول تاریخي روایت دی. قرآن صرف دومره ذکر کړی دی چې د یو نیک بنده د الله تعالی پیغمبر او رسول او د دعوت تبلیغ ورکړو خپل قوم ته صرف دومره ذکر دی. ولقد مامنا على موسى وهارون او مونږ احسان کو په موسی او په هارون علیه السلام باندې ونجیناهم او بچ کړل مونږ دوی لرا وقومهم او د دوی قوم لرا من الكرب العظیم د لوی یرنا ونصرناهم او مونږ د دوی مدد وکړو فکانو بشوهم الغالبین دوی غالبا وآتیناهم الكتاب المستبین او مونږ ورکو دوی ته کتاب واضحه وهدیناهم الصراط المستقیم او خودل مونږ دوی ته نیغه لاره وترکنا علیهم و باقی پرېښود مونږ په دوی فی الاخرین پرستو خلکو کې سلام سلام دی علی موسی و هارون په موسی او په هارون باندې انا مونږ کذالک داسې ورکو نزل محسنین بدله نیکي کوونکو ته انهما من عبادنا المؤمنین په تحقیق دا دواړه دي زمونږ د ایماندارو بندګانو نه. وإن إلیاس بشک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین د رسولانو نه دی. اذ قال لقومه هر کله چې د اویل خپل قوم ته الا تتقون آیتا سن یریږئ اتدعون آیتا سبلی بغلن بغل لرا وتذرون پرېښودیم دی احسن الخالقین غوره پیدا کوونکې الله حکم چې الله دی ربکم ستاسو رب و رب آبائکم الاولین او رب ستاسو د وړاندې نو پلارانو نیکونو فکذبوه بس دوی درغ جوړ کو فانهم لمحضرون بس هغې دوی لره راتلونکي نیولې شوي الا عباد الله المخلصین مگر کوم چې بندګان دي د الله تعالی مخلصان. وترکنا علیه فی الاخرین او باقی پرېښودو مونږ په دوی کې په وروستو خلکو کې سلام سلام دی علی الیاس په الیاس باندې انا کذالک نجزی المحسنین مونږ داسې بدله ورکو نیکي کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنین هغه دی زمونږ د ایماندارو بندګانو نه. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین.